أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون صدقت يا رب العالمين. اس دې آیاتونو کې الله رب العزت فرمای ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. الله وی د کافرانو بداسې کار کو چې دی به د خپلو خدایانو له ایسې مقررولې دا چاته وی چې خدایان وی هغې له به ایسې مقررولې بیا د ایسو مختلف شکلونه د هغې مفصل بیان چې دی په سورة الانعام کې ذکر شوی. کله به یوه ماده وه یوه اوښه به وه د هغې به چې دی مسلسل اووه بچي چې دی هغه مؤنثات وشو نو هغه به بیا د خپل بوت په نوم باندې پرېښوده یا به دکه شان یوه اوښه چې ده د بوت په نوم باندې پرېښوده. داسې نورې مختلفې کیسې به یې کولې او نو چې د بوت په نوم باندې به یې پرېښودې نو الله رب العزت فرمایي ویجعلون او دی ګرځوي لما او دی جوړوي لما هغه څه لره لا یعلمون چې دوی یې نه پېژني چې دی د هغې د ضرر او د پیدې نه واقف نه دي. دا ورته پته نشته چې دی ضرر ورکوي که پیدا ورکوي. مختلفې عقیدې وي د دي یعنی د کتابونو مختلف و تواریخ راغشتي دي او حضرت استاد محترم محقق الاثر مفتی محمد سجاد الحجابی دامت برکاتهم العالیه ای د شرح العقائد په مقدمه کې هغه فرق را ذکر کړی. نو یوه من جمله د هغې نه دا عقیده وه او دا مختلفې عقیدې وي څه د مشرکانو وي څه د یهودیانو وي. لکه د یهودیانو یوه عقیده د الله رب العزت متعلق دا وه او دا اوس هم چلیږي په کتابونو کې دی چې دا کم موجوده بایبل راغونډ کړی دی ما سره بره پروت دی په هغې کې ما ورته نښم کړی دا عقیده په هغې کې اوس هم موجوده ده. وایي چې الله رب العزت کله دا ځمکه او اسمانونه جوړ کړه نو بیا الله رب العزت ستړی شو. الله ستړی شو نعوذ بالله من ذلک د دې د پیدایښت چې کله ستړی شو نو بیا د عرش معلا د پاسه الله ډډه ووهله دا موږ چې څنګه یو خپه د بلې د پاسه کړو دکه شانې یو خپه د بلې د پاسه کړو دی دا نو دې وجې د هغې په مذهب کې د خپې چې دی دکه شان راړو دا بند یوه. بله عقیده د یهودیانو دا وه دا خبره یې وه په کتابونو کې رانقل ده او دا هم دی کې اوس دغه کتاب کې هم رانقل کړی ده. خبره دا ده وی د یعقوب علیه السلام فضایل بیانوي نو اوس د هغه فضایل بیانوي دا کله ناکله خلک د علي صاحب مناقب دومره بیان کړي نو هغه په حب علي کې نه چې د علي صاحب سره محبت ډېري هغه په بغض معاویه کې د هغه فضایل بیانوي او څه د ځان نه جوړوي څه څه کوي څه څه کوي. دکه شان دي د یعقوب علیه السلام فضایل به بیانو نو یو فضیلت دی دا بیانو یعقوب علیه السلام یو پیره په لاره روان یعقوب علیه السلام په لاره روانو نو الله رب العزت ولا په انساني شکل کې راغی نعوذ بالله من ذلک او چې کله ولا هغه راغی نو دواړو یو بل سره کشتي شروع کړله یو بل سره یعنی بس کبډي شروع کړله او چې وی کله به یعقوب علیه السلام رو پردو کله به الله رب العزت رو وردو او وی کله به ولدی پسینه شو کله هغه اخره کې ولا یعقوب علیه السلام پسینه کېناست نعوذ بالله من ذلک. دا چې کوم آسماني کتابونه ځان ته وایي دا د هغې عقیده وه آسماني مذاهب چې کوم دي داسې عقیده د مشرکانو بیا دلته ځان له بلا عقیدې وي لکه یو پکې فرقه وه د هغې دا عقیده وه چې الله رب العزت په هر یو څیز کې حلول کړی دی وردننه شوی دی
حلول عقیده وه. او دغه عقیده بیا زمونږ چې کوم غلات صوفیای کرام غلات چې غلو یې کوله ډېره زیاته په تصوف کې، نو د هغې هم دغه عقیده بعضو هغې ته بیا را منتقل شوې وه، کوم چې سم صوفیان غلات صوفیان. او داسې نورې مختلفې لکه د ښځې متعلق بیا له د هغې چې دی نو خاص شرمګاه ته به بعضو سجدې لګولې، او بعضو بیا فرشتو ته به د لکه دې ځای کې ذکر هم دی د الله لوریانې به وي فرشتو ته، دا د مشرکانو کې بیا فرقې وي. بیا په عیسایانو کې دننه ځان له بلا فرقې وي، هغې به مختلفې طریقې کولې، خو د هر یو مختلف طریقه دا په کفر کې د بلې نه سخته وه. نو دغه الله رب العزت وایي چې ویجعلون او دی ګرځوي کتاب الاصنام چې دی دا د دې د بوتانو او د دې د دې څیزونو ویزونو باره کې دی، خاص کر بوتانو چې د دې د هر بوت متعلق ځان ځان له عقیده وه، تر دې چې دا هندوستانه پورې چې ته راشي او متقدمین علماو کې د هغه لیکلی دی. هندوستان کې ځان له دوه ډلې وي، د دې ځان له چې د بوتانو هغه ټیم کوم حساب و هغه هم پکې رانقل کړی کتاب الاصنام. ویجعلون لما لا یعلمون لیکلی دی پکې وای څلور کاڼي نه دي دوه درې به نه کتل، څلور کاڼي به عربو مشرکانو چې چلته پاتې کېدا به وکتل، نو هغه څلور واړو کې به چاڼو که چې کم به خوښ شو هغه سپین به بلکل وکړه، دا کم نه چې دی هغه اور مورا بسر کې مسر کې به کو، نو چې کم یو به خوښ شو هغه به ځان له خدای کو په دې درو بیکار شو. او لیکلی دی په کتاب الاسلام کې کاکا وایي چې د کوم چې د ګډو بیزو والا شپانو دې ته به چې کله سمیلو نه شو نو چې چونکې خو داسې شګنه ځمکه وه نو دا شګې به یې راغونډې کړې داسې، نو ګډې چیلې به یې راوستې او دا یو ځای د پاسه به یې متیازې وکړې، نو چې یو ځای د پاسه به یې متیازې وکړو نو هغه شګې لږې راکلکې شي، نو هغه به یې راغونډ کړو، د هغې نه به یې ځان له خدای جوړ کړو. داسې د خره زامن په الفلا مرامیان. نو چې انسان دا د دین نه لرې شي د دا عقل کار پرېږدي، د دا عقل کار پرېږدي، ښه د هغه ټیم نه دا عقیده د اوس نه ده، دا دي چې کوم دا هندوستان والا مار ته خدای وي وغیره، دا د هغه ټیم نه دا کیسه ده. مار به چې دی بند کړو هغه ته به بیا سجدې راکولې، وظالمان خپل خدای څوک بندوي، تاسو خو بند کړه او دی خو زه دی خو ورته غږ نه کوي. داسې مختلفې کیسې وي. نو الله وایي ویجعلون او دی ګرځوي جوړوي لما هغه څه لره لا یعلمون چې دوی نه پوهېږي د هغې په ضرر او نقصان باندې، چې هغې څه کوي هغې له څه ګرځوي نصیبا حصه مما د هغه نه رزقناهم چې موږ ورکړی د دوی ته یوه بله ویجعلون او دی ګرځوي لما هغه څه لره لا یعلمون چې هغوی نه پېژني دوی لره هغې پسې دي یا خو ځان له صم بکم عمیون هغې خو دا خو کاڼی دی هغه په دې سري چې دا ماته څوک سجده کوي او څوک نه کوي هغه نه پېژني دوی لره نو هغې لره دوی څه کوي نصیبا حصه مما د هغه څه نه رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته نو دی به تاسو ته ما وي حصې به والله مقررولې مال به 3 حصې کو 4 حصې به کو 5 حصې به کو دا د پلانکین بوت په نوم باندې شو دا د خدای په نقطې له به حصه مقررو دا د خدای په نوم باندې شو دا زمونږ حصه شو اوس د بوتانو د حصه چې دا به هیڅ چاله دی کې به بیا ملاوټ نه کو دا به بدلول را بدلول نه دا به مکه په مکه وه او که د دې نه به لږه شانتې اواره والوته یا وغیره دا غلبې د بلې سره ګډه وډه کړله دا خدای چې دا کومه حصه وه د هغه په نوم به یې مقرر کړې وه نو د هغې نه به یې زر زر دا راواپس کړه جدا به کړه خو که د هغه غاړې مثال په طور اواره راللو هغه حصه به په دې باندې راوړې ده دې ته به دې سره نو یې خدای خو بې پروا ذات دی بې حاجته یې خدای له دونه دغه څه ضرورت دی بیا به یې د دې نه جدا نور پوه ویجعلون او دی ګرځوي لما هغه څه لره لا یعلمون چې دی نه پېژني هغوی د هغې چې دی نه پېژني د هغې شر او نقصان لره یا هغې ته ورواړو چې هغې نه پېژني دوی لره نصیبا څه حصه مما د هغه څه نه رزقناهم چې موږ ورکړي د دوی ته تالله قسم دی وي د الله رب العزت په ذات باندې دا سماوي 3 حروف دي واو باتا والله بالله تالله دا قسمیه حروف دي تالله قسم دی وي د الله رب العزت په ذات باندې
لتسألن چې خامخا به سوال وکړي شي ستاسو نه عما په باره د هغه څه کې کنتم تفترون چې تاسو د ځان نه دروغ جوړوئ. الله رب العزت فرمایي چې زما دی وی یعنې په خپل ذات باندې قسم خوري چې ستاسو نه به خامخا سوال کېږي د ځان نه دروغ دی پسې عقیده جوړوئ چې دا خدای دی دا دی دا دی. الله وی ويجعلون او دی ګرځوي لله الله رب العزت لرا البنات لوریانې سبحانه پاکی دا دغه الله رب العزت لرا. نو حدیث شریف کی راضی حدیث قدسی دی وی دا بندگان ما تا کنزلی کوي الله رب العزت فرمای او الله تا کنزلی سشی دی چې تا الله له شریک پیدا کی الله له شریک پیدا کی. نو وی ويجعلون او دی ګرځوي لله الله رب العزت لرا البنات لوریانی سبحانه د دې وجه ډایرک ور سره ارزه کی چې دا څه خبرو کې الله پاکي به ډایرک ذکر کوي. سبحانه پاکي دغه الله پاک لرا ولهم او د دوی د بارا ما هغه دی یشتهون چې دوی غواړي. الله رب العزت فرمایي وی دا داسې خلق دي چې زما د پر خلوریان غواړي د خدای د پر څه غواړي وی الملائکه بنات الله وی دا فرشتي چې دي دا د خدای لوریان دي نعوذ بالله من ذلک. او ولهم ما یشتهون او د دوی د پر څه چې دی غواړي د ځان د پر څه غواړي د ځان د پر الله اوس تفصیل کوي. الله وی واذا بشر هر کله چې زیر ورکړي شي دیو ته خبر ورکړي شي احدهم یو د دیو ته بالانثى پزنانو سرا پا نائپا لور سرا زول وجهه نو اگرزیگی مخدد مسودن تکتون وهو کذویم او حال داری چی دی خوڑون کی دا غسیوی یا مخرا ڈکشی دا دا غسینا یتوارا دی پٹیگی من القومی دا قومنا من سوین دا وجی دا دی بد خبر ماها خبر بشرا چی ورکلی شوی دتا بیهی پاغی سرا ایمسکوهو دی دا سوچ کوي چې آیا ایمسکوهو علا هونن چې آیا اساتم دی لرا رالوی کم دی لرا علا هونن پا ذلت سرا او رسوائی سرا ام یدسوهو یا وردنن کم دی لرا یا دپن کم دی لرا فی الترابی پا خورو کی علا خبردار ساڑیر بدی ماہا یحکمون چی دی پیسل کوي. اللہ رب العزت فرمائی وی زما متعلق هدی داوی چې دا الله لوریانی دي او بیا ولهم ما یشتهون د دې چې سخوخی د ځان د پاره هغه کړی دي هغه څه شي دي. الله رب العزت فرمایي چې کله دی له خبر ورکړي شي چې دی له خبر ورکړي شي چې کاکا لور دی وشوه نو الله فرمایي زول وجهه مسودا نو دا مخه تک تور شي دا ډیر غم د وجه دا مخه تک تور شي وهو کذویم او حال داری چې دی خوړون کې د غصې وي نو دا مخې ډېر زیات تک تور دي شي دا د غصې د وجې تک تور شي چې د لور زیری را باندې. او دا نن د مسلمان الله دا نن د مسلمان الله مسلور شه کنه ته په کلي کې د هلکانو مبارکي ورکې د زنانو څوک ورکوي نو دا هغه د ابوجهل اولاد به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلور ته رحمت ویلی او خلق چې دی دا مسلمانان یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود نو سبب دی مسلمان تا بیا وی دا چل دا سخت خبری دی و نرم خبری خو کافرم په لور باندې خپه کی دی د نن زمانی مسلمانم په خپه کی په لور باندې خپګان دا د اسلامی شریعت چې دی دا د دین دا خلاف دی دا د جاهلانو کار دی او هغه جاهلان چې د عربو کټر مشرکانو دا غټي دا دغه کار. الله رب العزت فرمای چې کله بدیله د دې خبر ورکړی شو نو یتوارا من القوم دی با پټیدل د قوم نه د سوجي من سوء ما بشر به د هغه بد خبر د وجه چې کوم دی ته ورکړی شو دا هغه بد خبر د وجه به د قوم نه پټیدو. یعنی لیکلی دی ابو حمزه بدی کی یو سړی تاریخونو را ذکر کړی دی ابو حمزه او هغه لږ مالدارو نو هغه په مجلس کې به خلک ناست و پوی کسو وی وینځې راله او په غوږ کې ورته غلې شانتي وي چې لور دې پیدا شي هغه رنګونه بدل شو هغه د مجلس نه غلې شانتي وته بیا هغه چا ونه لیده چې په کوم طرف لاړ هغه مرګ ژوند د هغه هېڅ پته ونه لګي دا د هغې
او دی به داسې خفه کېده په لور باندې. بیا الله فرمایي ایمسکه علی هون، دې سوچ فکر کوي په دې باندې چې دې لره لوی کم په داسې حال یعنی په ذلت سره لوی کم په رسوایۍ سره چې پټې بس لویو، ام یدسه فی التراب یا په دې ځمکه کې جمدې وردننه کم. نو ژوندې لوریانې به یې ښخولې، خو دا ټولو عربو نه کولې ښه، دا په دې کې بعضې قبیلې بنو کنانه او بنو خزاعه وغیره. نو تاریخونو را نقل کړي دي، یو کس په خپله خبره بیا کړې د صحابي، هغه وایي چې زه یو پیره په مجلس وتلم نو دوه قسمه خبر را نقل، یا یې لا اولاد د لور نه و شوي، د ده نه پس شوي دی خو نږدې و، حمل یې نږدې و، او یا پیدا شو هغې ورته چې زه به دا لور بیا خپله خم. او دی په سفر باندې روانو، خیر چې دی واپس کله راغی نو هغه لور هغې چېرته ملګرې وه یا لرې خپلوان و، هغې کې هغه رالویه کړې وه، نو معمولي رالویه شوې وه. بیا ورته دی وایي چې زه بیا په سفر ځم چېرته وي، هغې سر دې څه کړي، هغه ورته چې خو ما دفن کړې ده. نو بیا ورته وایي چې زه خو 6 میاشتو له په سفر ځم. هغه وایي چې ښه. دی ووته د کوره، هغې بیا وایي چې یاره لور مې ده، نو کور ته به یې لږه راولم. نو هغې راوستله، چې کله یې راوستله اتفاقي کار و، دې سفر نظر راغی. چې دې د سفر نظر راغی چې ده ولیدله نو د مور یعنې د ده د ښځې کټ سر ته یو ماشومه ولاړه چې ګرځېدو قابله وه، ګرځېده را ګرځېده. دې ورته وایي چې دا څوک ته؟ نو بس بیا خو ورته وایي چې دا ستا هغه لور ده، ما پټه ساتلې وه. تی چې ښه. نو یو څو ورځې چې تېرې شوې دا تیاره کړه پلانکي ځای ته یې میلې ته بوت. نو مور یې پوه شوه. حتی کتابونو بعضو لیکلي دي چې دا ورله په خپو کې پرېوته چې مې بوزه، ده روانه کړله او هلته یې ورله کنده کنستله، نو بیا په خپله خبره کوي، وایي چې کنده به مې کنستله نو دا به مې پکې ودروله چې هغې برابر ده که نه. وایي هغې راله د مخ نه چې دې ماشومه وه، خو د مخ نه یې راله چې دې دوړې پاکې کړې، او بیا مې په هغې کې ودروله، او بیا مې چې دی هغه مې چونکې جامې ورته ښکلې اچولې وه، ما ورته چې میلې ته دې بوځم، نو ما بې دغه ورواړه خوره چې پې ور شروع کړه، وایي ما دې چې ما میلې ته نه بوځې، تا چې پلانکې میلې ته یې بوځم، ته خو ما خورو کې ډوبې. دا زړونو د کاڼو په شان. نو ام یدسه فی التراب. نو بیا الله رب العزت قرآن کې فرمایي وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. الله وایي دا کومې ماشومانې چې دفن کړي دي، دی به تپوس کوي د قیامت بأي ذنب قتلت، چې په کومه ګناه باندې موږ قتل کړي یو. اوس خلک هم چې بچې دوهي اچي دا رزق پته نه لګي، دا رزق خلکو په خپله ذمه اخیستی د الله نه اوس کټ کړی د معامله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی، وی چا چې د 2 لوریانو تربیت وکړه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د 2 لوریانو تربیت وکړه نو وی دا د ده او دا یعنی د ده دپاره د جهنم نه د خلاصي ذریعه وګرځېده، دا د ده نه د ده دپاره د جهنم نه د خلاصي ذریعه وګرځېدله. اوس چې کوم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا دپاره کان له سترا من النار، وی دا د جهنم نه د خلاصي ذریعه ده چې هغه ستا دپاره د خلاصي ذریعه ګرځولې ده، او ته په هغې باندې خفه کېږي. الله دې معافي وکړي. الا ساء ډېر بد دي ما هغه یحکمون چې دوی فیصله کوي. الله رب العزت وایي چې دوی دا 2 فیصلې کوي چې آیا په ذلت سره یې لویه کړو او که نه په ذلت سره یې نه لویو دفن یې کړو، نو دا ډېره بده فیصله کوي دي. الله وایي للذین، نو خبره دا ده چې موږ مسلمانان یو الحمدلله، الله ایمان را نصیب کړي چې موږ د کفر دا کارونه نه کوو چې څه کافرانو کول، که هغې چې دی نوی کال لمانځي موږ هم ورپسې لمانځو، که هغې چې دی چېرته هغه ټیم له ځان رسي هغې د عیسایانو لوبې کوي موږ هم ورپسې کوو، که هغې په لوریانو خفه کېده زموږ دا هم خفه کېږي. تربیت یې سم وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 2 لوریانو یې تربیت وکړه، دا دپاره د جهنم نه د خلاصي سبب وګرځېد. دا اکبر الابادي شعر دی، ما خو ډېر وخت وشه کتلي دې ته چېرته نږدې دی،
वही तालीम लड़कियों के ज़रूरी है मगर खातून खाना हो सबा की परी न हो। तरबियत वल्लाह का खुदा से तरबियत ना चागा नुमाइश उगर्जी द खल्क द पारा आदा बल द नजर जरिया उगर्जी रसूल द हदीस मफहूम दी किताबों के राजी वही चे कम कस जान दा से जोड़ कर चे आगा द नजर वाला गर्जी नो पदे चा बांधी चे सुख द नजर सबब गर्जी और सुख नजर कई पदवाड़ो बांधी द अल्लाह रब्बुल इज्जत लानत रावरीगी और द आखिर ज़माने नखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चे जनाना बजान द सड़ू बशान जोड़ की और दिब द सड़ू बशान पेशन इख्तियार की और दासे बगर्जी पा बाजार के बरवान और जान तरफ तब सड़ू द सड़ू में ऐलान की ची दो नजर जमा तरफ तरावड़ी और सड़ी चीरी अगीब द खजु पेशन शुरू की नोस्तो गोरा द सड़ू पेंसी आगा पा पेजार की राख कलीशी और द खजु पेंसी कल लंडी हो कल तंगी हो कल सही स्तो गोरा सड़ी चीदी आगा गरीब को लालाई औ दा जनाना आगा पकूर की तौर तो गोरा पुदड़ी पा बार चीज चिन खा पेरे औ सड़ी ता तो गोरा ची बार रवजी आगम बाजान बांधी यो दा मेकअप डबे इखलास करी दा अल्लाह दे माफियो की दाची दा अख्तर रजी अलकान पेशन लजी दा लो बच्चे पाके उसला हुए हैं डाजी दे पेकड़ी जालक पैदा दे आप मंस के बला लो बारा अल्लाह दे माफियो कम खिलात चे अल्लाह रब्बुल इज्जत ताला कम जामा चे अल्लाह दर पहनो करे तो पदी के खुल इख्तियार अल्लाह स्तादा फरिश्ते सनावई वे खुदाया पाक अस्तादा बारा पाकीदा चे ता सड़ूल र इज्जत वर कड़ी दे पगीरा बांधे लिल्लज़ीन नुसड़ी द सड़ी तो पकारुन बांधे खखकारी और खज़ द खज़ पकारुन खज़ पा पर्दा के खुआन कई और सड़ी चिदे हयादार खुआन कई खज़म पाका पाक दामन खुआन कई दाना ची सड़ी द खज़ कारुन शुरू की खज़ द सड़ू कारुन शुरू की सड़ी चिदे दा पकूर की कीनी दी चिदे जांगू चिदे अगीला टाल वर कई रावर कई दी चिदे माशुमान नो बई कल वर्ती गले शो कल वर्ती पापले पलवाला और खज़ चिदा ना गरीब पा दफ्तर के नास्तई गुजारा पकार दे लगा खपल खपल कारुना पेजंदा पकार दे अल्लाह दे रला पे इस्लाम बांधे तगरा नसीब की लिल्लज़ीन द पारा दहा कसानु ला युमिनून चिदी ईमान नसादी ईमान न रौड़ी बिल आखिरत पाखिरत बांधे मसलुस सवी इस्लाम दा सी दिन दे चिदा द हर जमाने सर लगी दे के हर यो सिस्ता या पारश्ता कुछ त बेजान कोई के होते सही इस्तेमाल की लिल्लज़ीन द पारा दहा कसानु ला युमिनून ची ईमान न रौड़ी बिल आखिरत बाखिरत बांधी मसलुस सवी सिपत खराब दी बद सिपत दे या अजाब बद दे वलिल्लाहि वहाज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत दबारा अल मसलुल आला उचत मिसाल दे मिसाल सिपत उलिया दे वला वहुवल अजीजुल हकीम अल्लाह ताला गालिब दे हिकमत वाला दे।